زمانه پیغمبر دغه امتی د ارزو کړی دا ارمان کړی دی چې پرشتو د کم کلام متعلق مبارکي ور کړی وا کاش هغه کلام ماته نصیب شوی خدا کلام الله داغي په قسمت نو لیکلی دا کلام الله زما ستا په قسمت لیکلی اے د قرآن حافظان ادریږي په میدان محشر کې به نبی علیہ السلام په خپل ودریږي आवाज به وکړي اے زما د امت د قرآن حافظانو ادریږي زما استاد بچي په میدان محشر کې ادریږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې فخر کوي ان شاء الله په دې حافظانو به نبی علیہ السلام فخر کوي پلارا نن ته فخر وکا وای الله عالم بچی راکو نن ته فخر وکا نن الله مال حافظ معمولی خبره نه ده دا معمولی خبره نه ده اے د افریدو قوما اے صفا قوما کو په دنیا کې عزت حاصل ول غواړي د الله کلام راواله قرآن راواله د سینې سره اولګوي الله خو په دنیا کې عزت من کې الله خو په آخرت کې عزت من کې دنیا کې هم الله عزت من کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یو سړی وو قام نه نسب نه مال نه رنگ نه د مکه مکرمه په کوڅو کې بغرزیدو خلکو په پوری خندل دا تک تور چي دي د رنگ بدرنګ دي نسب نشته دي دا سوق روان دي وړو بچی کړي دا بلال حبشي روان دي قام نشتا نسب نشتا مال نشتا د غلامۍ زندگی دا خو چې کله دغه بلال رضی الله تعالی عنہ قرآن را واغستو او د سینې سره ولګو چې بیا به د مکې په کوڅو کې ګرځېدو د مدینه منورې په کوڅو کې به ګرځېدو ودا څوک روان دی ودا بلال حبشي مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم روان دی یا بلال حبشي یا مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم رونو دا عزت ورلس شي ورکو دا عزت ورلدی قرآن ورکو کو دنیا کې عزت غواړي قرآن راواله الله په دنیا کې عزت من کی د عمر رضی الله تعالی دور خلافت ته د مکه مکرمه گورنر مقرر کو سو وخت تیر شو ویزم چې د خپل گورنر معلومات کم چې خلک ترازا ده او کرازا نه دي چې خپل گورنر روغختو وی د پلان کې محکمې مشر دي سوکته د پلان کې محکمې مشر دي سوکته په اخر کې گورنر ته وی د مکه مکرمه د جنگلات وزیر سوکته وزیر جنگلات ته سوک مقرر کړی دی گورنر ورتوی وی ابن ابزا غلام ابن ابزا غلام عمر رضی الله عنه له غصه ډیر ورتلا دا رنگ مبارک د غصې نسور شو وی تا په خلکو باندې یو غلام مشر کړی دی تا ته چرته آزاد سړی نه ملاوي چې دا عہده دی ورکړی وي د عہده لایق خو آزاد سړی دی او تا یو غلام په خلکو باندې وزیر کړی دا ولی الله گورنر ورته جواب ورکو وی اے امیر المؤمنین ابن ابزا یقینا چې غلام دی هو حافظ قرآن دی یقینا غلام دی خو لوستون کې د قرآن دی ځکه می وزیر جنگلات مقرر کړی دی عمر رضی الله تعالی په جړا شو د سترګو نه وښ کې روان شوی وی زما محبوب څه فرمایلی ورشتیا چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله په دې کتاب سره ډیر خلک اوچت کړو ډیر ورزول ډیر اوچت کړو ډیر ورزول زدر تویما کو په دنیا کې عزت غواړي قرآن راواله الله په دنیا کې هم عزت من کی الله په آخرت کې مسکی عزت من کی الله تاسو ګورئ کنه ګورئ په عمر کې در نډیر کمی مشر اجي سي بي موږ ورته اجي سي پکټ کې برکینا بد خبره ده زبخ کته کینم ته برکینا امون ته په جواب کې څه وي مولوی سیبو اپیس سیبو قاری سیبو ما غر کوي ستانه برکینا ما ستا په سینه کې قرآن پروت دی دومره عزت ورکي دا قرآن انسان ته الله کو دنیا کې عزت غواړي په مال کې ملټوي په جایداد کې ملټوي په دین کې ولټوي په دین کې
دا دین د انسان قام نسب هم بدلی، قام نسب هم بدلی. تاسو ته به د جمعات د امام چرته قام نسب نه معلوم، مولی سیبو، حافظ سیبو، قاری سیبو، دا ورته وایي کنه عزت کوي. یره دې په قام نسب څه دی؟ عالم دی کنه. قام نسب څه کوي؟ عالم دی کنه. عالم دې مونږ عزت کو. قام نسب چې دا بدلیږي په قرآن سره، بدلیږي په قرآن سره. الله او کو دا غواړي چې الله تبارک وتعالى دی زما اخرتم خيسته کی، ما ته اخرت کې سرلړی زندگی را نصیب کی. نو د بچی نه دی عالم یا حافظ جوړ کا، اخرت کې بدیم الله تبارک وتعالى عزت من کی. او زه د علماء ته یو خبره کوم په اخر کې، دی علماء ته یو خبره کوم، دی طلباء ته یو خبره کوم، دی حافظانو ته یو خبره کوم. اے عالمانو، اے حافظانو، زما درته دا نصیحت ته، نصیحت زما دا نصیحت د ځان سره کوي، د قرآن تلاوت په زیات کوئ. ښا د قرآن تلاوت په ډیر کوئ. تاسو د عام خلکو ته مه ګورئ. ښا ستاسو سره سیواګري فرشتې دي، هغه په تاسو پسې شاته شاته ګرځي او په دې انتظار به وي چې دا قاري صاحب به کله شونډې کولاوي چې دی د قرآن تلاوت وکړي چې زه دا تلاوت واورم. په تاسو پسې فرشتې شاته ګرځي، په دې انتظار ګرځي چې دا مولوي صاحب به کله شونډې کولاوي، دا قاري صاحب به کله شونډې کولاوي چې زه قرآن واورم. اے علماو، اے طلباو، اے حافظانو، چې فارغ ټایم درته میلاویږي نو د قرآن تلاوت کوئ. دا نصیحت زما سره کوي. زما پیر او مرشد چې ما ته بیعت وکړو نو ما باندې چې لومبی عمل لازم کو، نو ما ته روزانه 4 سپارې تلاوت پکای، روزانه به 4 سپارې تلاوت کوي. قرآن تلاوت ډیر زیات کوي. فرشتې په دې انتظار وي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو ماشوم یو بچي قرآن په یادو باندې یاد کی، الله تبارک وتعالى په اسمان کې فرشتو ته فرمایي اے فرشتو تاسو لاړ شئ د حافظ قرآن خواله. فرشت تپوس کوي الله سره لاړ شو ته د اعمال لیکو؟ نه ته د اعمال ملکي. الله مونږ سره لاړ شو، تاسو د حافظ قرآن تعظیم لاړ شئ، تاسو د حافظ قرآن احترام لاړ شئ، تاسو د حافظ قرآن پروتوکول لاړ شئ. خلک وایي کنه وای سیټ ته شئ، ام پی ای سے برا روان دی، ام این ای سے برا روان دی، ملک سے برا روان دی، ټوپک مار دی ور سره لار ورته پریدوي. زواما ستا د افسر سره، ستا د ام این ای سره، ستا د ام پی ای سره، ستا د ملک او د نواب سره په سکیورټي کې د الله عاجز بندگان روان دي. زما د حافظ قرآن سره په سکیورټي کې د الله پاک فرشتي روان دي، د الله پاک فرشتي سره په سکیورټي کې روان دي. زاغه مور تواما، زاغه پلار تواما، کوم مور او پلار چې الله حافظ قرآن بچي ور کړی دی، عالم بچي ور کړی دی، او موري پلارها چې ډوډۍ تکې ناشته په دسترخوان او دا عالم بچي در سره کې ناستو، ځان ته د نبی علیہ السلام صرف یو حدیث را یاد کی او حدیث مبارک دا دی چې د حافظ قرآن سره د الله پاک فرشتي وي. موري وایا، پلار وایا، وینن زما په دسترخوان باندې زما سره د الله پاک فرشتي ناشته دي. مورې پلارا الله عالم بچي درکړي، الله حافظ بچي درکړي دي. کله کله د کوټې ته ورخکاره کېږي د شپې د عالم بچي به د ودی په کټ کې د سر ته ودرېږه. ځان ته د نبی علیہ السلام صرف یو حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د الله د رحمت فرشتي یې. مورې وایا، پلار وایا، وینن زما په کوټه کې زما د بچي سر ته د الله پاک فرشتي ناشتي دي. معمولی خبره نه ده. مورې پلارا الله عالم بچي درکړي، الله حافظ بچي درکړي دي. په مخ د ځمکه بل شي ته ونځېږي. ګورې پتا چې الله کوم انعام کړی دی، الله کوم احسان کړی دی، دا الله تبارک وتعالی په خپل مخصوص بندګانو کې په هر چا نه کوي. ګورې مال الله هر چاله ورکوي، خو حافظ قرآن بچي، عالم بچي الله هر چاله نه ورکوي. الله تبارک وتعالی ته په مخ د ځمکه ستا انتخاب کړی دی، ځکه عالم بچي درکړی دی. ته به وایې چې مولوي صاحب
ما هو عالم بچه نشته دی حافظ بچه می نشته دی زما دعا ده چې الله دې درله درکي الله دې درله درکي عالم بچه دی نشته حافظ بچه دی نشته اجي سے مخه پکېګا په جمعات کې دی امام شته دی کنه په جمعات کې خو دی امام شته دی کنه د جمعات دا امام اجي سے تعالی د کلی په کوڅه کې مخې له درغه زدستان تیر شو اجي سے په دې کوڅه کې خپنیول شه مخ کې مزه د حافظ قرآن ته د جمعات دی امام ته د شاغاړې ګوره او ځان ته د نبی علیہ السلام دا یو حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د رحمت فرشتي وایا واینن زما د کلی په کوڅو کې د رحمت فرشتي ګرځي اجي سے بو کله چې ستاد جمعات امام ستاد کور په دروازې تیر شو د کور په مخ دی تیر شو ځان ته د نبی علیہ السلام دا یو حدیث را یاد کی چې د حافظ قرآن سره د رحمت فرشتي وایا واینن زما په دروازه باندې د رحمت فرشتي تیر شوي الله خو د جمعات امام درکړی دی کنه دا چې ستا د کلی په کوڅو کې ګرځي د ده سره د رحمت فرشتي ګرځي دی ستا په دروازه تیریږي د ده سره د رحمت فرشتي تیریږي الله زما په خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ پوهېږئ که نه د دې خلکو څه وکئ قدر وکئ د دې خلکو څه وکئ عزت وکئ د دې خلکو څه وکئ احترام وکئ مورې زه درته هم مبارک شه پلاره مبارک شه الله عالم بچی درکو ووایه الحمدلله زه بسایما او زما مبارکي بسوي تعالی خو په هغې وخت کې فرشتو مبارکي درکړې وه چې ځمکې اسمانونه هم نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زر کاله مخکې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه وړاندې الله تبارک وتعالی په خپل باندې د سورې طه او د سورې یاسین تلاوت وکړو نو چې کله فرشتو دا کلام واوریدو نو فرشتو وی مبارکي دی وی هغه چاله چې په چا به دا کلام نازلېږي مبارکی دی وی آغی سینو لرا چې په کوم سینو کې به دا کلام محفوظ کیږي مبارکی دی وی آغی جبو لرا چې په کوم جبو به د دې کلام تلاوت کیږي د هر زمانه پیغمبر د هغه امتی د ارزو کړی دا ارمان کړی دی چې فرشتو د کوم کلام متعلق مبارکی ورکړي وا کاش هغه کلام ما ته نصیب شوی خدا کلام الله داغي په قسمت نو لیکلی دا کلام الله زما ستا په قسمت لیکلی نن زما ستا بچي قرآن راوالی او شروع کی فرشتو وی مبارکی دی وی هغې جبو لره چې په کومو جبو به د قرآن تلاوت کیږي ووایه الحمدلله نن زما ستا بچي په دې جبو باندې د هغې کلام تلاوت کوي